نو د ړوند سړي خو نظر نه لګي دا خبره درته ښه په دې ذهن کې اچوم چې په پیش ړوند سړی ښکلې څه ته وایي دا هغه خپل سوچ دی دا ښکلې دی دا دی پوست دی هلکه دا خشته دی مثال پته ړوند سړی ښکلې څه ته وایي هلکه چای خوږه ده نو دا خشتره په ژبه یې پېژني خو رنګونه خو دی نه پېژني اوس که یو غټ پروفیسر او انجینر راولي او هغه دې ړوند ته لګیا شي او د رنګونه وتښي چې سپین رنګ داسې دی او شین داسې دی او خړ داسې دی تاسو نه تپوس کوم ښودلی شي ورته جواب راکړې راله نه او که ړوند نه تپوس وکړې چې ما ته وښایه چې سپین رنګ څه ته وایي شین په خدای کې درته ولې هغه آله د هغه نشته چې سترګې دي چې د هغې تعلق د رنګونو سره دی زر کاله به تېر شي خو دی به رنګونه ونه پېژنې زر کاله به تېر شي خو دی به تا ته سپین او تور رنګ ونه ښودلی شي آله نشته د ادراک د رنګونو او د الوانو د دقې ړوند انسان دقسې د آخرت د خبرو نه موږ وړاندې وړاندې موږ که ډېر هم کوشش وکړو زموږ هغه اسباب او آلات نشته چې په هغې موږ د الله ذات د الله صفات پول سورات د قبر عذاب د جهنم جنت خوشحالی دا پې موږ وپېژنو دا نشته او چې کله بیا مرګ راشي نو د مرګ نه پس بیا به موږ له الله پاک په سترګو کې هغه طاقت اچوي اسمع بهم و ابصر بهم فعل تعجب دی او الله قرآن شریف کې فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره بیا به موږ ته خپل رب هم ښکاري او خپل رب سره به هم خبرې کوو نو دقه مثال شو لکه ړوند چې دلته په رنګونو نه پوهېږي رنګونه خو شته اوس د هغه علم پې نشته نو څه معنا چې رنګ نشته توروالی او خړوالی نشته دقه رنګې زمونږ په دې نیکو د ګناه په دې وجودونو دلته علم نشته پل سورات د لیدلو چې کوم اسباب دي هغه زمونږ دلته شته نه الله او رسول وایي نو موږ به منو موږ به پې ایمان راوړو دی غرض ثانوي شي او غرض اولی به مونږه پرېږدو لغوندې وخت پې زیات لګي هغه رد دی په بعضې حنابلو صرف یې طالبانو له به اجمالي ویل دا احمد ابن حنبل له یو ځل یو بادشاه سزا ورکړې وه ډېره سخته سنګینه په دې مسله چې احمد ابن حنبل به وی چې قرآن د الله کلام دی چې کوم د الله کلام نفسي دی هغه غیر مخلوق او قدیم دی او چې کوم مونږ پې تلفظ کوو الفاظ د جبریل حضور پاک مونږ ته نو دا حادث او مخلوق دی او بادشاه نظریه دا و چې کلام نفسي د سره شته دی نه دا نه چې کلام نفسي هغه معنی نه د سر نه هغه به وی چې نه ټول د الله کلام چې څومره دا حادث او مخلوق دی نو چې دله یې پې سزا ورکړه نو بعضې حنابله په تویش کې راغلل نو هغې وي چې کلام الله قدیم دی غیر مخلوق حتی چې مونږ پې تلفظ کوو دام قدیم او غیر مخلوق دی حتی چې دا کوم نقوش په قرآن شریف په پاڼو کې دي دام قدیم او غیر مخلوق دی امام بخاري ګورئ اصل رد بچې په دقه بعضې حنابله وکړي د دې نه مخکې څه وایي باب قرات الفاجر والمنافق نو فاجر او منافق چې تلاوت کوي نو ولې هغه غیر مخلوق دي څه قدیم دي څه هغه حادث مخلوق دي د هغې قراءت هم حادث او مخلوق او دلته مو چې اعمال به وزن کیږي او قول به وزن کیږي نو زما تلفظ بالقرآن خو زما عمل او زما قول دی او وزن په حادث مخلوق کې کیږي په غیر مخلوق او قدیم کې نه کیږي اصل غرض دغه شو دا دویمې غرض ثانوي شو نو سوای وندوع الموازین القسط لیوم القیامه د طالبانو له دوه ټکي ویم خو زر ندوع صيغه د جمع ولې راوړه الله واحد دی احد مفرد به ورته اگر چې د اطلاقات پې نري پکار خو ځان نو اوس به صيغه د جمع ولې اضاعو ولې نه وایي نو بس ښکلې جواب به یې دا وکړم چې دا تفخیما لشانه تبارک وتعالی کله تعظیم په وجه د یو کس د تعبیر په صیغې د جمع کېږي تاسو څنګه یې ته څنګه او تاسو څنګه یې دې کې فرق دی موازین یا جمع د موضوع ده لکه مجاهیل د مجهول جمع ده موضوعات متعدد دي ډېر دي او یا جمع د میزان ده او د ما قبل د کسرې د وجې نه په یې بدل شوی نو سوال راځي چې دې نه خو تعدد د موازینو نو بعضې علما قایل دي چې تلې ډېرې د هر امت خپله ډله ده تله ده او یا د اعمالو باطنیو خپله ده د ظاهریو خپله ده لکه دلته د سرو زرو خپله تله ده د مالوچو خپله ده هلته هم د هر عمل خپلې خپلې تلې
لیکن راجح قول دا چې نه تله یوه ده او دا جمع په اعتبار د من یوزنو لهم دا ډیر دی یا ما یوزنو دا متعدد دی او یا تفخیما جمع راغلی ده او قس صفت بحال الموصوف تی طالبان په پوهېږي چې موافقت د موصوف سره شرط دی په افراد او په تثنیه او جمع کې دلته موافقت رانغې موصوف جمع ده او صفت مفرد دی نو څوک ذوات مقدر فی ذوات القسط څوک قسط په معنا د قاصتات واخلي راجح جواب دا چې حافظ ابن حجر وی چې مصدر صفت د مفرد او مثنی مجموع واقع کېږي یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط او زه پکې بیا یو ټکې ویم چې صفت محمولی په موصوف باندې صرف وصف کې خو حمل نه شي کېږي نو بیا به پکې غزوات یا ذات وغیره مقدر کې مجاز فی النسبت د قبیلې نه زید عدل نیم ګرځولی شي او مجاز بالحذف چې مضاف مقدر کې او مجاز فی الطرف چې هغه په معنا د قاصتاتو سره کې خاصه مخکې بلار شو لام به په معنا د فیکو اجلیم جوړیږي یوم نه به مطلق وقت والو نهار نه قیامتون معدول قائمتون نه د موصوف مقدر د الساعة القائمه نو معنا به څه شي هم به ولګو انصاف والا تلې په ورځ د قیامت کې هلته به ولګو دا تله به کوم ځای پرتی دا به پولیس ورات ته بالکل مخامخ پرتی وزن به پې څوک کوي حافظ ابن حجر لیکلی او حدیث پکې شته جبریل علیه السلام نگرانی به الله پاک کوي څلور شپېلې به والی کېږي څو څلور لومبۍ شپېلې سره به دا ټول خلق او دا هر څه دا به ختم شي اختلاف پکې شته خو دا شپېلې راجح قول دا دی چې دا مؤثر حقیقي نه دی دا یو نشان دی بعضې علما وایي دا تاثیر د شپېلې لیکن قول مرجوح دی لکه څنګه چې کلی وټنګېږي او د استاد هغه پیریډ بدل شي دقه رنګې د شپېلې سره به الله پاک دا هر څه دړې وړې کړي نو بیا الله ته پته ده چې بیا به کله کېږي دویمه شپېلې به ووالي شي اذا هم قیام ینظرون دا خلق اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون نو بیا به ډېر وخت تېرېږي سپارشونه به پیغمبران کوي انکار به کوي د سپارش نه اخري سپارش به حضور پاک کوي نو بیا به درېیمه شپېلې ووالي شي نو درېیمه شپېلې به ټول خلق بېهوشه پرېږدي بخاري کې راځي فصعق من فی السماوات و من فی الارض دا ټول هر څه به بېهوشه پرېږدي من فی السماوات او من فی الارض باندې یو اعتراض هم دی تاسو ته په حدیثو کې خپلو استادانو جواب کړ نو بیا به ټول به حضور پاک وایي زه به هم بېهوشه پرېږدم ټول پیغمبران نو بیا به څلورمه شپېلې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي اذا انا بموسی آخذ بقائمة من قوائم العرش یا آخذن یا آخذن ای هو آخذن د عرش خپه به یې نیولي وی پته نشته چې دې زمانه مخکې هوش کې راغلی دی او که نه د صعقې د تور کې دی بېهوشه شوی نو دا جوز یې بالتور بساعت التور د هغې نه خدای ساتلی دا څلور شپېلې نو څلورمې شپېلې نه پس به حساب کتاب شروع شي الله به خپله نګراني کوي آدم علیه السلام حدیث په دې ټولو کې شته خو دا وخت که مینې درته نه ویم ورنه الحمدلله ما ته ټول یاد دی حدیث نو هغه به بیا څو شي بیا به آدم علیه السلام ته به الله آواز وکړي چې راشه یا آدمو قم پاسا قم عند الميزان تل سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک ته مې قاضي کړې د خپل اولاد په میاس کې وی رپېږي به آدم علیه السلام او د کجورې د پاڼې په شان جامې به یې چول څه به بچي به جنت ته ځي څه به دوزخ ته ځي زما روڼ ډېر ګران وخت دی اسان وخت داسې رپېږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ حدیث پکې دی حضور پاک به خپل امت ته عایشې صدیقې تپوس وکړو حضور پاک نه الله رسوله کوم ځای به دې ګورم وي یا مې حوض کوثر په غاړه ګورم امت له به اوبه ورکوم الله دې دا زموږ په قسمت کې او یا مې پولیس ورات سره ګوره چې امت مې په پل تېرېږي زه به ورته ولاړ یم او یا مې تلې سره ګوره چې امت سره مې حساب کتاب کېږي د دې دریو ځایونو نه زه نه خطا کېږم کرام الکاتبین فرشتې به وي ملک الموت سره د خپلو ملګرو به موجود وي دا ټول به جبریل علیه السلام به وزن کوي او لومبې وزن به چا سره کېږي زموږ د خپل مبارک پیغمبر امت سره ښه لومبې به موږ سره کېږي حافظ ابن
ابن کثیر یو حدیث وروړي په خپل تفسیر کې وین کان فيه کلام دا طالبان په پوښ او خیر زه به درته ووایم اگر چې زموږ بعض علما نه ذکر کوي ولې لانه ضعیف شد الضعف او خیر زه به درته ووایم او هغه دا چې ویړومبې حساب کتاب شروع کوي دا خو ده چې زموږ د امت نه به شروع حضور پاک خو چې کله الله آواز وکړي یو کس دا محمد په امت کې صلی الله علیه وسلم را مخکې شي حساب ورسره حضور پاک وایي دا وخت به په ما ډېر سخت دي ډېر به سخت رسول الله مبارک به ابوبکر صدیق لاسونه سي چې را مخکې شي به جاړي چې نه ما ور مخکې کوه الله زه طاقت نشم لرلی ولا واقعي ولكن من نوقش هلكه که چا سره پوره حساب کتاب کېږي خو تباه دی ابا لاس راکاږي ما مخکې کوه عمر مخکې کا عثمان مخکې کا علي مخکې کا ما مخکې کوه زه طاقت نشم لرې د حساب کتاب سم دی یو د سترګو نعمت چې موږ له خدای راکړی دی د موږ ټول منځونو د هغې مقابله کې شکر نشي ادا کولی یو کاسه اوبه چې موږ له الله راکړي په خدای که دا ټول منځونه هر څه د دې طاقت ولري خو د خدای پاک احسانات دي په موږ ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار نو ابا بیا حضور پاک به راکاږي اب هم جاړې ابوبکر الله د طرف نه به اعلان وشي اے محمد صلی الله علیه وسلم لا اکذبک زه ستا نه تکذیب نه کوم تا دروغجن کوم نه تا په دنیا کې اعلان کړی چې ابوبکر فی الجنه وفي الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه والزبير في الجنه وطلحه في الجنه وسعيد بن عمرو بن نوفل في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه دا لس کسان نمونه دی غشتې دي نو تا نه دروغجن کوم دا بې حسابه بې کتابه جنت ته دې روان شي 70,000 کسان د حضور پاک د امت نه دا به بې حسابه بې کتابه جنت ته لاړ شي د دې به حساب کتاب به نه کېږي داسې به او زما وروڼو په دې هم د خدای شکر او حمد ادا کړي ټول وایي الحمدلله داسې نه مړه شوق سره نور شوق سره کہ دا حضور پاک امت پر بے جنت داخلی رسول اللہ مبارک فرمائی دا بخاری مسلم دا ترمذی رٹولو حدیث تے او صحیح حدیث تے کہ ترسو زما امت جنت تنی داخل شوی بل امت تش داخل مغرستو راغلی جنت تا بمخیر جنت خویا حدیث ترتوے دا مستد احمد دخا او دا مستد احمد رسول نورو کے مشتا خدا یو ٹکی با مستد احمد کے اجازه ترتوے دروازہ بو ٹکے نننا باواز وشي من څوک رسول الله مبارک بسوي په دې ترمذی کې خودي محمد صلی الله علیه وسلم لیکن په مستد احمد کې دا یو ټکی ورسره زیات دی دا لګوره چې خوشاله شي څوک حضور پاک به تو فرمایي محمد و امته قولوا الحمدلله محمد دی امت ورسره وی بیکا امرتو ستا متعلق ما تا حکم شوید چې تبا دنه مخکې بچا ته دروازه نه کولاوي نو رسول الله مبارک به خپل امت سره جنت ته داخل شي او امت د نور امتونو مقابله کې ډېر لږ دی د نور خو جنت کې به په زیات مقدار کې داخلي ښه دا تله څومره ده نو حضرت داود علیه السلام الله نه سوال وکړه وی الله تله راته وښایه نو چې وی خو له بېهوشه را پرېوت نو چې هوش کې راغی نو ژړلې الله خو دومره غټه ده چې دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې ځایږي الله دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل ای داود چې زه غواړم په یو کجورې هم ډکولی شم ټول الحمدلله عمل کې چې کله اخلاص شي کنه وزنداري لکه سرو زرو مثال دی خضرانی او چې عمل کې اخلاص نی د بوسو مثال دی ډمبر به زیاتي وزن به کمي اخلاص گفت جوړ کې د خپل عمل نه اخلاص سره عمل وکړي نو وزن به ډېر زیات شي دا طلبئ او په دې به حساب کتاب څونه ساعت کې به د حساب کتاب کېږي شروع کېدل به ګرانې خلک به سفارشونه ګرځي په پیغمبران خو چې شروع شي نو نیمه ورځ د دنیا 6 غنټې به تقریبا ویم په 6 غنټې کې به ټول مخلوق سره حساب شي
بس یا جنت ته یا دوزخ ته یا عراف ته. جنت دوزخ میان دغه خلق ممرستو بیا جنت ته دي. نو مونږ بکی د انصاف والا تل پر ورځ د قیامت په دې تله به څه کېږي ان اعمال بني آدم او قولهم توزن په دې د بني آدم اعمال او خبرې به وزن کېږي. طالبان سوال کوي چې اعمال جمع قول مفرد ولې شو؟ په یو روایت کې اقوال د اعتراض نه ورده. راجح جواب دا دی اگر چې جوابونه درې دي چې قول تعلق د خولې سره د مفرد ده او د اعمال او اندامونو جوارح سره د متعدد بس. او بیا سوال راځي چې قول په عمل کې داخل وکړي ولې عمل څه شی دی؟ قول دا عمل د خولې دی کنه نو دوباره ته ولې ذکر کا تخصیص بعد التعمیم وته وي دا ردا على بعض الحنابلة تخصیص بعد التعمیم یا ډیر زیات مفاسد د جبه د لاسری ځکه تخصیص وکړه. بیا راځي قال مجاهد و مجاهد بن جبر روی امام دغه یو څو خبرې خو ما قصدن پرېښو. مجاهد ابن جبر باندې حواله ورکړي امام التفسیر دی چې القسطاس العدل بالروميه. قسطاس او قسطاس دواړه ویلي شيخه دا قسطاس ټیک دی ویل دا پکې یو قراءت شته القسطاس یا قسطاس عدل ته وي په روميه جبه کې. نو دا شرح الغریب بالغریب دی. قرآن شریف کې د قسط مناسب یو لفظ نو دی ودینو بقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. نو قسطاس عدل ته شو نو قسط معدل شو. بیا راځي چې قرآن کې رومي لفظ د کمې راغی. درونو دی کې ګورې درې مذهب دی. زه به اخري یو مذهب وایم نو اعتراض به ختم شي. دا قرآن کې شته عجمي الفاظ دا راجح قول دی او دا معرب شوي دی. معرب دی عربی ته تللی دی. خواص د عربیت الف لام یا تنوین وغیرہ په داخل دي بس اړو اعتراض ختم شو عربي شو. یا اسلوب د قرآن عربي دی او یا دا چې یو لوی کلام که یو دوه درې ټکي د عجمه پکې راشي د عربیت نه نو دی. بیا وی القسط مصدر المقسط ويقال. طالبان بیا سوال کوي وی مقسط خو فاعل د باب افعال دی او قسط مصدر ثلاثي مجرد. نو زموږ علما بیا ګڼ جوابونه کوي. وزر خپل طرف نه دا کتاب کې نشته کوي ما ته بني مانو زر خپل طرف نه جواب درته وکم. دلته د مصدر نه هغه مصدر صرفي او نحوي متعارف نه مراد مطلق ماخذ مراد دی. نو ثلاثي مجرد و مصدر د ټولو بابونو کو ثلاثي مزید فی دی او رباعي دی او ملحقات د ټولو اصل ماخذ دی. خلاص شو خبره. او دې د مقسط معنا کوي چې عادل ته وای ان الله يحب المقسطين او قاسط ظالم ته وای اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. یعنی مقصد د سره چې د باب افعال نه د باب مستعمليږي نه په معنا د عدل. کله عدل معنا کې باب افعال نه مستعمل کا او کله ظلم معنا کې د مجرد نه مستعمل کا. تمارو دا یقال سره د تصدیق کا دا تبریز صيغه ده. دا کمزور قول دی ډیر زیات کمزور دی. او د طالبانو له به یو ټکي وایم چې دارالمدار د تفسیر د امام بخاري په تفسیر د ابو عبیده دی د په خپل لیکلي دي چې ما دې کې اخذ د تفسیر د ابو عبیده نه کړی و تفسیر ابو عبیده ضعیف فی التفاسیر. دا قول کمزور دی. سو کوئی فرق په باب دی که قسطه یقسطو شي نو بیا انصاف ته وایي که قسطه یقسطو شي نو ظلم ته وایي. باب که مجردی که مزید وي وراجح قول دا دی چې نه فرق په مصدر دی. بعضې فرقونه په مصدر وي لکه عدل یعدل عدلا انصاف شو عدل یعدل عدولا اعراض شو. نو دا قسطه یقسطو یا یقسطو په نسوره او په ضربه دواړو دی. که قص کې نو ظلم ته وایي که باب د مزید وي که د مجرد وي او که قص شي نو انصاف ته وایي که باب د مزید وي که د مجرد. بس دا کافي شو. نورې خبرې مې پرېښو. اوس برازو د راویانو خبرې م درته زمارونو پرېږدم استادانو به کړي. وبه قال حدثنا احمد بن اشکام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره. دا به عماره نه وایي ښه او دا په فتحې په ضمې د عین سره او په تخفیف د میم سره دی. عماره ابن قعقاع عن ابي زرعه. دا پنځه کسان دي. درې خو بالکل زموږ په صحاحو کې چلیږي. نو دلته د دنه څوک مراد دي نوم کې اختلاف ته خو راجح دا چې حریب ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله بجلی مشهور جرير ابن عبد الله صحابي وسير عن ابي هريره رضي الله عنه داغه تاریخ پمویلی. صرف دومره درته وایم چې دا حدیث امام بخاری درې ځای راوړی. یو ځای کې زهير ابن حرب پر روایت راوړی بل ځای قتيبه ابن سعيد بغلاني او دلته احمد ابن اشکاب او استاد دا درې استادان دي او الفاظ د حدیثو کې مزه په دې لک فرق راغلی. یو د کتاب الدعوات کې یو د کتاب الایمان والنذور کې او یو دلته خدا بتا سو ته وایم
چې دا حدیث غریب دی ښه فرق چې ورته وایي صرف دا دوی لومبې راوي درې دي امام بخاري استادان ورپسې محمد ابن فضیل متفرد دی عماره متفرد ابو زرعه متفرد ابو هريره متفرد نو حدیث صحیحه د غریب او فرد سره جبه کېږي دا راجح قول دی بیا براشو وخت کم دی نو صرف ترجمه به درته حدیث وکړم کلمتان دوه خبرې دي هغه کلمه نحویه نه اخلم ذکر د جز بنات نه کل د مجاز مرسل علاقه د کلامان یا ما یتکلم به حبیبتان للرحمن رحمان ته محبوب دی خوښې دی دا دوه خبرې ولې الله ته خوښې دي ویلې محبوبیت قائلهما